چې یو کس سخت باراني لږ انتظار کوو هغه انتظار سره سره باران هم ودرېږي او لاره کې چکړي او ګندي او خټي، نو دی چې کور منځو کې نو دا سنت عمل دی. نبی علیہ السلام به اعلان وکړ داسې موقع کې الصلاة فی الرحال، خو که راتلی شي او دونه څه مسله ني نو چترۍ دې راوالي او مطلب دا چې په مزه مزه راځي او مونځ دې وکړي. الجماعة سنة من سنن الهدى لا يتخلف عنها الا منافق. چې جماعت سره مونځ کول دا د هدایت د سنتونو نه دي، دین رستو کېږي نه مګر هغه کس چې منافق وي. نو خپل کوشش کوئ جماعت ته ځان را رسوئ او 15 وخت جماعت سره مونځ کوئ. که ستاسو دشمني یا طوفاني باراني نو بیا ټیک ته چې بیا یا بیماری وسړي یا ګډ شلی یا څه مسلې غریب، نو مطلب دی چې هغه پاتې شي نو بیا خیر دی بغیر عذره. چې څوک کور کې مونځونه کوي، نبی علیہ السلام فرمایي زماړه غواړي چې دا مونځ بل چاته حواله کوم ورشم ورپسې او دا کور ولا وسوځوم، دا کورونه ولا وسوځوم. دا نبی علیہ السلام دا خبره بار بار ارشاد فرمایله ده. جماعت سره مونځ کوئ، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. السلام علیکم. وعلیکم السلام.